چې الله پاک ته په علم قدیم سره دا معلومه وه چې دا پلانې سړی به ټول عمر کفر کوي او دی به ابدالآباد دپاره په جهنم کې. نو چې خدای ته پته وه چې دی به ټول عمر کفر کوي، نو دا په ظاهر څه زیاتې نه ښکاري چې خدای به ده مقدر کړی کفر او بیا به جهنم کې واچوي. نو د خدای د رحم او د کرم هغه منظر به چېرته ښکاره کېږي. د دې عزیزانو دا جواب دی چې الله پاک ته دا په علم قدیم سره معلومه وه چې زه څه وخت انسان پیدا کړم نو ده ته به اختیار ورکړم، ده ته به یو داسې شی ورکوم چې هغه مې په خپل کائنات کې چا ته نه ورکړی چې هغې ته عقل سلیم وایي. د ده په دې دماغو کې به یو بادشاه ناست وي او د هر ارادې به ده ته حق وي، که دی ښه اراده کوي او که دی بده اراده کوي. دا به ده ته اجازه کوي ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر. که د ده خوښه وي نو مسلمان دې شي او که د ده خوښه وي نو کافر وي، ستا خپل اختیار. نو دا الله ته پته وه چې دا سړی به ده ته زه دا اراده ورکړم او دا اختیار ولا ورکړم، نو دی به په خپل اختیار کفر اختیاروي او اسلام به پرېږدي. نو ده ته به دا جزا چې ده هم په نیت ملاوېږي او سزا چې ده هغه به هم په نیت ملاوېږي. بل سوال دا دی چې ښه ده دې سړي کفر یا 20 کاله کړی یا 20 کاله کړی یا 40 کړی یا 80 کړی، نو بیا په جهنم کې به دی ابدالآباد دپاره ولې پروت ټول عمر؟ د هغې جواب دا دی چې که دا سړی ابدالآباد دپاره ژوندی پرېږدي هم به بیا دا کار کوي. نو سزا او جزا چې ده هغه په عمل به نه ملاوېږي، سزا او جزا به په نیت ملاوېږي. په نیت اوس ګوره تا زړه کې نیت وکړو چې زه یو ښه کار کوم، فلانی کار کوم، او هغه ښه کار ته ته ونه رسېږي او او دې نه کوم ثواب به درته خدای لیکي چې نیت دې خالي د ښه کار کړي او که نیت دې د بل غلط کار کړي، زنا کوم، شراب څکم، غلا کوم، تر څو پورې چې دا عمل کړی نه وي نو تر هغې پورې به ګناه نه لیکلی کېږي. دې نه لویه مهرباني بله د خدای کې دی چې د نیک کار صرف نیت وکړي نو په نیت به درته اجر ملاوېږي، او چې د بد کار نیت وکړي تر څو دې کړی نه وي نو سزا به نه ملاوېږي. نو جنتیانو ته همیشه جنت دا به هم په نیت ملاوېږي او جهنمیانو ته همیشه جهنم دا به هم په نیت ملاوېږي. که تاسو خیال وکړئ د جنت یو نعمت قیمت دا ټوله دنیا نه ده، د یو نعمت تاسو اندازه ولګوئ چې په جنت کې به یوه کمره د ملغلرې وي او د هغې کمرې به حدیث کې راځي عرضها 60 میله، لنواله به 60 میله لنواله. او زمونږ خلکو دې بت ته وګوره او دې کردار ته مه ګوره او دې کمرې ته وګوره نو اندازه لګوئ تاسو. نو دې وجه نه دا 14 سنې په نیت کې کېدی او په ذهن کې کېدی چې هر وخت اراده او نیت چې دی هغه د ښه کارونو ساتل پکار دی. هر وخت لکه د موسی علیه السلام زمانه وه، یو شپون ګډې او چیلی به یې سرولې، هغه دا واورېده چې دا زمونږ وطن پیغمبر چې دی دی د یو خدای تبلیغ کوي او د یو خدای دعوت خدای ته خلقو ته ورکوي او خدای داسې دی او داسې دی او داسې. سړی پرې نالیده مین شو، اوس ګډ هم سره یي، چیلی هم سره یي او لګیا دی چې یا الله ته به چرته دا زما د ګډو د چیلو ډېر خفه دي چې در باندې وسکه. هغه دا خیال کړی چې ګنې خدای به چېرته د بني ادمو غوندې وي خو لوی دی. یا الله ته به چرته جامې به مې خیرې شوي چې درته یې ووینځمه، یا الله ته به چرته ستړی شوی به چې لږه چاپي درته وکړم. دا اوس د هغه شپون وظیفه ده.
یو تقریر کې ما دا خبره کړې وه نو ملا راته وایي چې یاره داسې عقل ته مې نه پرېږدي. ما خبره واوره شیخ سعدي صاحب نه چا تپوس وکړو چې الله منمه خو عقل ته مې نه پرېږدي. نو شیخ سعدي ورته وایي چې ای برتر از خیال قیاس و ګمان وهم، ای برتر از خیال قیاس و ګمان وهم، ما هم چشمیدیم و خواندیم و ماندیم، دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر، ما هم چنی در اول وصف تو ماندیم. ای برتر از خیال و قیاس و گمان، ای غزاتا چې د خیال نم پاک وای، د ګمان نم پاک وای، د وهم نم پاک وای، سمې چې اورېدلي او سمې چې لوستلي دي هیڅ په فرق کې نه. دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر، دفترم تمام شو اور من انتها ته ورسید، خو ما هم چنی در اول وصف تو ماندیم. پاودنی صفت کې دې په خدای قسم اتیا سل کاله تیر شو لا بیا انتشره نه پرونی صفت کې وسومبنه صفت څه رحیم او د دې رحیم تشریح کا وکړ چې دولکه کاله د عمر شي د یو رحیم تشریح پورا نه کریم لګیا حسین خسته ده څومره خسته لګیا رحمان بابا ته چاوي چې کتاب شپاره ګوري څه پکې ګوري هغه ورته چې د یار د خط او خال نخې پکې چې د یار د خط او خال نخې پکې زړن سر ته مطالعه کتاب فخرما څه پوهیږي چې د یار د خط او خال څومره خلک دا څه پته مې باندې صفت د شیخ سعدي عمر په کې تیر شو لا بیان شوه. نو ما ورته وی چې عقل کې حضرت بلال باذان کول اذان په دومره وا چې د اشهد تزيد اشهد د شین په ځای سین وی. نو صحابه وی چې د اذان ټیک نه کوي د شین په ځای سین وی. پیغمبر باندې ته مکوالا شپشوا او شپنه تیری چې شپنه تیری صحابه راځي چې قیامت شو کسه چل دی شپنه تیری. جبرائیل راځي وی الله وی چې په خپل ذات مې د قسم چې تر څو پورې بلال اذان نه کړي چې صدا نه کړي. پیغمبر ورته وی چې بلال خدا اشهد کله اشهد وی یا الله وی چې دغه سین ما ته پښین منظور دی سکه او دې لپاره د رحمان بابا دا شعر شوی چې ستاسو سره مال رنافي چې ستاسو لاسه ټول ما ته قبول ستاسو لاسه ور مال رنافي کم زهر په زخم کمل هم په زخم د زهر پټای دی امه د لپاره علاج دی او کده ملهم پتہ کې ما د پر علاج دی او چې ستاسو لاس او تانه وهان زبتا حسب مان کوم چې صفال زبتا حسب مان کوم چې صفال ک مذکور متلغان جام درجم بلتا اس نشتا کده جم کټوره په څومره مذکوري زه څه ما رحمان ستا په مخمل خدای خبر ده رحمان ستا په مخمل خدای خبر ده کپدې کې به چرې زیات کبي هغه ته پته چې دې کې څه کړي ما هغه وی چې سلو جنگي د موسی عليه السلام جو شپون پتا باندې دماغ کې ناراضي دا څه خبرې متدا الکه تاسو نه پته په دې کې چې چا متعلق د سړي نه اګه بل چا په سمجھ کې راځي او تاسو دې کې د شي نه ده نو که یو کور کاله ماته تقریر کوي نه په نشي کوي په پوهه چونکه ډایرکټ تعلق د هر ځای سره د خدای دی ځکه چې عالمون
بذات الصدور ده بل څه فرشت علیم بذات الصدور بل څه فرشت سوا د خدای دایرک تعلق د هر ځای سره د خدای دا هر چا د زړه سره اوس د دې شپون ده زړه سره دایرک تعلق چې راغلی چاو د خدای چې دې شپون دا خبره ولې کوله چې ته بچرته چې دا ګډو چلو په در باندې وسکم ته بچرته جامع به خېږي چې درته وزم ته بچرته ستړی به چې چاپی لیکم داغه په تصور کې خو الله هم د ځان غوندې یو انسان ښکار موسی علیه السلام ته راپېښ دا څه دی ولې ورته دا ته خواره خبره چې ده ده کفر کوي په دې خبرو کې الله محتاج ثابت ہے او الله د احتیاج نه منزه مبرر ټول کائنات خدای ته محتاج دی خدای اچھا ته محتاج شپون ورته وی چې دې غلط نه ولدا د کفر حال دي شپون یارو ګډه چیلل په ځای پرېخوي او یو کنده کې سملاستو او جاړي اوس یو ټکو یو کوخه چې دا غمر آزاد لپاره د چا د سترګې نه توی شي د دې یو اوښه بدل به خدای څه ورکوي نو دا به هماغه ته پته یو یا د شپې راپاڅم او ورته وجاړي او یا د ورځې یو اوښه د هغه لپاره د سترګې نه توی شوه د هغې بدل دنیا کې نه دی ذکر شپون جاړي چې یا الله زه څه خبر یم چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړې ما خو ټول عمر دې ګډو چلو سره تېر دی او موسی علیه السلام ما ته وایي چې دا ستا الفاظ چې دي دا د کفر مولانا روم وایي چې موسی علیه السلام ته خدای پاک وایي وحی آمد سو موسی یسخدا وحی آمد سو سایس خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسیٰ علیہ السلام تا وحی شو جبریل راوی چا اللہ ویچو بخدا بندہ زمالار دی ولیمان جدا کو اشکل خود زمالار کن اللہ شریفی چاہتا بس بیا موسیٰ علیہ السلام تا اگائی ورکی چی واورا تو سگ پارا دنیا تتلے تو برائے وصل کر دن آمدی تو برائے وصل کر دن آمدی میں برائے فصل کر دن آمدی اے موسیٰ تخما دے بطار دنیا تمیرے گلے چمانا یاران جدا کا ما خود دین اجرے گلے چتما سرا یاران پیدا کا لما تعرف حلق سراو کا تا مانا یاران جدا ورشا زما بذات تعرف سراو کا اغین بیا باد بیا دشکن حال گورا چلے دلت زما لیلان اس گورا کمزو ویم چې یا الله ته بچر کوي چې زستا چاپی وکړه تاسو خپل به کومه د کفر فتوا لګول کړه وای مولانا چې خدای دې محتاج ثابت کو خدای دې احتیاج نه مودانزه هم مبرر ده لہذا دا خو کفر لیکن دا خبره چې غشکون په خمیت کړو نو الته اعتبار الفاظ لور کړو نه کړی شو اعتبار نیت لور نو عزیزانو معاملې ټول د نیت کا خدای دې ته ګوري چې زما متعلق ستا په کې څه دي ته واقعي په ما مېني واقعي ما سره د تعلق لري واقعي زه د خوښه ما او کنا تخلا لا اله الا الله تک د پاسه برګ تخلا خندا په رب ایمان مسلمان اول سر د سندا سرمن د میخه د ورځې شیخ د شپې خوري پر دې معلومه بس خدا دې ته